الصلاۃ والسلام مبارک فرمای چې بشک د مال په جمع کولو کې 15 سيزونه دي. اول نمبر العناء فی جمعه، مشقت کې ځان اچول، په تکلیف کې ځان اچول د دې په جمع کولو کې. یعنی چې کوم انسان دا مال جمع کوي نو دا دې ته نه ګوري چې دا نور دی یا ګرمي ده یا یخني ده یا موسم هر رنګ دی، خو هغه صرف مقصد او غرض هغه مال جمع کول وي. دې ته نه ګوري چې آیا زما په ګرمي وشي، ما باندې به بیماری راشي، یا دا موسم داسې دی چې په دې کې مال یا پیسې ګټلی کېږي نه، یا دا دیزي ته زه ورځم په دیزۍ کې خطره ده، ځکه په دې کې زما د مرګ خطره هم شته، زما د ځان خطره هم شته، زما د بدن خطره هم پکې شته چې بدن مې پکې ماتېږي ګوډېږي. هغې ته دی نه ګوري. ولې دی صرف مقصد او غرض پسې ځي چې هغه د ده مال جمع کول وي. نو اول نمبر دا چې دی ځان په سخت تکلیف کې اچولی وي. دویم نمبر والشغل عن ذکر الله تعالی، دویم نمبر دا چې د ځان د ذکر د الله تعالی نه غافله کړی وي. یعنې دی صرف په مال باندې پوهېږي، د مال په ګټه باندې پوهېږي، خو په دې نه پوهېږي چې هلکه اذان وشو راشم جومات ته لاړ شه لمونځ وکړه، اذان وشو راشه خپل فرض اول ادا کا، کم چې د رب العزال د طرف نه حکم دی، نه نه دغه ته د طرف خیال هم نه کېږي، سوچ هم ورته نه راځي چې زه د ذکر د الله تعالی نه رسې ما غافل یم. نو دویم نقصان دا دی چې دی به د ذکر د الله تعالی نه څه وي غافل وي. او دریم نمبر دا چې د سره به یره وي من صالبه و سارقه، د تښتېدونکي نه او د غلا نه چې هله ما زما دا مال به څوک وتښتی، هله زما دا مال به دی باندې به غلان راشي. شپه او ورځ د ده دا ذهن جوړ وي چې هله مال به ورځ د دا سوچونه وي چې دا مال به رانه څوک پټ کړي، دا مال به رانه څوک وتښتی. او بل څلورم نقصان دا دی چې دی د نیکو خلکو نه جدا ګرځي، ځکه هلته دی خو مال په طلب کې وتی وي، نو د سره دومره ټایم نه میلاویږي چې دی راشي علماو سره کینی، صلحاو سره کینی، طلباو سره کینی، اولیاو سره کینی، د هغې د صحبت نه دی محرومه کړی وي. ولې د ده محبت او د ده ذهن دا جوړ شوی دی چې هغه مال طرف ته د ده ټول رجحان او ټول میلان دی چې هغه ګټه ده. او پنځم نمبر دا چې دی ځان باندې نوم د بخیل کېږي. هر څوک ته په معاشره کې مړه دا څه بخیل دی، لکه مړه دا څه بخیل دی، روپۍ چې کم دی نه لګوي، د روپۍ سر نه خوږوي، بس روړي او جمع کوي، روړي او جمع کوي. نه صدقه شته، نه په خپل ځان باندې خرچه شته، نه په خپل اولاد باندې خرچه شته، نه په خپل ګاونډ کې خرچه شته، نه نه بس صرف ګټي او کور کې جمع کوي، ګټي او کور کې جمع کوي. نو داسې انسان په ځان باندې نوم د بخیل کېږي. هر څوک ته په معاشره کې وایي چې دا بخیل سړی دی، دی صرف په خپله ګټه پوهېږي او نور په لګولو باندې نه پوهېږي.